وصلى الله عليه وسلم. لحوم الخيل. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه دوی وایي چې د اس غوښه مباح ده، حلالوي او خورئ. استدلال کوي په همدغه حدیث باندې چې کوم دلته راغلی ده، او جواب دا ده چې د حدیث مقابل کې آیت او دا حدیث په مقابل د آیت کې متروک ده. دو امامین کبیرین محترمین هغوی وی مباح نه ده. هغه آیت څه ده لکه ووایه که نه چې د حدیث د هغې مقابل کې والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه داسې ده. ګوره دلته دا په معقولاتو کې نه دي راوړي، داسې ویلي والخیل والحمیر خر والبغال والحمیر. اوس حمیر خر مباح ده که حرام ده؟ کچر مباح ده که حرام ده؟ حرام. خو ورسره والخیلم حرام شو کنه. نو د دې آیت کریمه په مقابل کې دغه حدیث کې چې کوم اباحت د لحم الفرس راځي دا په دې باندې متروک ده. نو امامین کبیرین لحم الفرس مکروه ګڼي په کراهیت تحریمی سره. یو دویم ملک صاحب یو بل حدیث هم راغلی ده، تاسو به وایئ چې د هغې حدیث ده او زموږ نشته. نهى رسول الله صلی الله عن لحوم الخيل والبغال والحمير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. پیغمبر علیه السلام منع کړی ده چې تاسو به د اس غوښه نه خورئ، آلات د جهاد دي، د کچر به نه خورئ، حرامه ده د خره. د دې وجه نه موږ ورته مکروه تحریمي وایو. وبه قال حدثنا الحميدي الى اخره عن اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. وبه قال حدثنا مسدد الى اخره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحم الحمر ورخص في لحم الخيل. باب لحم الحمر الانسيه. دا دواړه احادیث متروک شوخه د یو آیات او د یو حدیث مقابل. حمر انسیه کور کې چې کوم خر ساتلی کېږي مانوس او مالوف دي، د دې غوښه خوړل هم حرام دي. غزوه خیبر نه خبر روانه ده. وایه فيه عن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا صدقة إلى آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمر الأهلي يوم خيبر. وبه قال حدثنا مسدد إلى آخره حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمر الأهلية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى آخر عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحم الحمر الإنسية. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب إلى آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحم الحمر ورخص في لحم الخيل. وبه قال حدثنا مسدد الى اخر عن البراء وابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمر. وبه قال حدثنا اسحاق الى اخر عن ابن شهاب ان ابا ادريس اخبره ان ابا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الاهليه. علي تابعه الزبير وقال عن ابن شهاب الى اخر عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذناب من السباع. وبه قال حدثني محمد بن مولانا صاحب زینب می درته د بیماری نه مخکې ویلی و چې کوم حیوان په نوکداري په نوک او په غاښونو شلول کوي بل مرغه او حیوان، هغې ته زینب داړور تیرو غاښونو والا تیرو نوکانو والا چې یو دا پاڅي بل حیوان په غاښونو په نوکانو باندې شلی، هغې ته زیناب وایي. د هغې غوښه مرداره ده. مثال مې درته ویلی و، یاد شي درته زمری او لیوه، پیشو، بیزو،
دا هغه څلور مثاله مې درکړه چې دی په غاښونو په پنجو شلول کوي د دې غوښې مردارې دي. وبه قال حدثني محمد بن سلام الى اخر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاهد فقال اكلت الحمر ثم جاءه جاهد فقال اكلت الحمر ثم جاءه جاهد فقال وای قربان خره لالیږي وخوړلی شو موږ به واپسي سفر په څه کوله. فأمر مناد فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فكفئت القدر وإنها لتفور باللحم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله إلى آخره. قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية وقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك بحر بن عباد وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما باب أكل كل ذي ناب من السباع. هم دا اوس هم وویل چې کوم داړور حیوانات دي د هغې خوړل حرام دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى آخره عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع باب جلود الميتة. د مردارو څرمنې که حیوان مردار شي بغیر د ذبح شرعي نه مردار شي اگر که معقول اللحم یا غیر معقول اللحم بعد الدباغت د هغې څرمن قابل د انتفاع و استفادې ده. وبه قال حدثنا زهير بن حرب الى اخره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. دا اوس تیر شو مخیاله. وبه قال حدثنا خطاب بن عثمان الى اخره عن ثابت بن عجلان قال سمعت زيد بن جبير سمعت ابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد ميتة فقال ما على اهلها لم انتفعوا بإهابها باب المسك. مولانا صاحب مسک غرض د امام داد رحمت الله علیه دا د یو ژوندي حیوان په نوم کې وینه پیدا کیږي او دا مشک د اق وینې نه جوړیږي. دې وجه نه د امام بخاري صاحب رایه دا ده چې د شهید وینه پاکه که ټول بدن د شهید په وینه لړلی مونځ ورسره کیږي. وایي دا وګوره مسک دا حیوان ته غزالة المسک وایي عرب او موږ ورته اوسی وایو. دا اوسی د نوم کې چې کومه وینه کیږي د دغې وینې نه دا مسک پیدا کیږي او موساکه ټوکرۍ ته وایي چې کومه ټوکرۍ کې به عربانو دا مسک جوړول او دغه رنګ یو شی چې حقیقت بدل شو حکم بدلی. نو مولانا صاحب دا وینه نه پاتې کیږي د وینې حقیقت بدلیږي د کې کیمیکل واچي نو هغې نه دا ښه مزېداره خوشبو د مشکو جوړه شي. نو تا ته دا وایي چې دا څنګه دي ویل بالکل اوس پاک دي وینه نه ده پاتې شوې حقیقت بدل شو په مشکو باندې مشک پاک دي نو د غزالة المسک د نوم وینم پاکه ده. وبه قال حدثنا مسدد الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يظلم في الله الا جاء يوم القيامه وكلب نشته یو کس چې زخمی شي دی الله په لاره خو که د قیامت په ورځ د الله عدالت ته را رواني وکلمه یدمي زخمونو نه به یې وینې فوارې کوي رنګ به یې د وینې وریح مسک او بوی به د مشکو د عنبرینو. وبه قال حدثنا محمد بن علاء الى اخره عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليد الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما يحذيك واما ان تضاع منه. او چې ته مسکی سره ناست دی دکان کې یا به در باندې ولګي یا به ته په پیسو والے او که هیڅ سمونه شي وزي تانه به خوشبوزي او که خراب سړی سره کینه لکه د لوهار بټۍ کې به یا بدسری دروالو زی جامې به د اوسوځي یا به سوړ بوی د لوګي ستاره بدن نه خیږي. باب ارنب اوسی ته ویلی کیږي دا چې کوم حیوان په نوم کې دا مشک جوړیږي. وبه قال حدثنا ابو الوليد الى اخر عن انس رضي الله عنه قال انفذنا ارنب ونحن بمر الظهران فسعى القوم
فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوريقها أو قال بفخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. تاسو ته پته ده چې محرم په احرام کې وي او چا ورته ژوندی ښکار وروسته به نه قبلوي او که حلالې که پوخې که وروړی بیا یې قبلولی شي. رسول الله مبارک د هوسۍ هغه پتون پوخ شوی بیا قبول کړی ده. باب الضب. مولانا صاحب ضب مخکې مسله تېره ده، دا ډېر عجیبه عام الخلقت حیوان نه ده، دا داسې عجیبه سړی ده چې دې کې مذکر هم وي په دې سمسیره کې او مؤنث هم وي. مذکر یې دوه ذکره لري، دوه، او تقریبا 200 کاله پورې دا ژوندی پاتې کېږي. کتابونو د حیواناتو لیکلي دي چې 200 کاله پورې دا ژوندی پاتې کېږي، خوراک هم نه کوي، په دې خاوره باندې ګزاره کوي، خوله پکې وهي، اوبه نه څښي، صرف 40 ورځې پس په لمده ځمکه باندې جبه کېږدي، یو څاڅکی اوبه راوچتي، لوندوالی په جبه باندې، باقي داسې د هوا ته خوله نیسي، دا هوا باندې ګزاره کوي. 40 ورځې پس یو څاڅکی تشې میتیازې کوي، 40 ورځو کې یوه قطره، غاښونه تر مرګ هم نه غورځي، 200 کاله کې غاښونه نه غورځي. او دا ډېر عجیبه غوندې د عربان پسې ځان ووجني، دی چې چېرته وځي که تاسو پوه شئ نو توبې به سړی وباسي. د عربو دا ځوانان دي 2-3 ټینکره اوبه دی ځان پسې کړي دي، 8 قیمتي ګاډي په دې صحراو بیابانو دشتو کې منډې وهي، چېرته چې د سمسرې سورۍ وګوري هلته یې ورته اوبو ټینکر ودرولی ډکې کې هغه راوځي، وای چې دی کوم حل شروع کړي. د اولې شپې ناوې ته به انسان دومره خوشحالیږي نه لکه دا ظالمان چې د ضب ته خوشحالي ورې ته یې که نه بیا خوري. نو د دې حکم څه ده خوړلو کې؟ اسحاق ابن راهوی اصحاب ظواهر دی وی پاک که حلاله ده، د دې خوړل جایز دی وی. احناف ورته مکروه تحریمی وی، بعضې ورته مکروه تنزیهی وی. 3 امامان هم وایي چې خوړل جایز دي خو سره د کراهیت نه، لیکن موږ وایي چې ګورئ امام طحاوي مسله ذکر کړې ده، هغه وایي اول اباحت د رسول الله په مخ کې په دسترخوان پرته وه، خالد او بعضو وخوړه، حضور ویل زما طبیعت یې نه مني، لیکن محرم د مبیح نه وروستو راغلی ده، وروستو بیا محرم راغلی ده، او چې د حل او د حرمت تعرض راځي ترجیح به محرم ته ورکوئ. نو رسول الله مبارک طبیعت هم نه ده منلی، ولې؟ نبوي طبیعت، پیغمبرانه مزاج د داسې خبیثو حشراتو د خوړلو نه پاک. نو اوس زموږ مذهب کې دا حرامه ده، او هغوی یو دانه 800 900 ریاله 1000 ریاله پورې دا ورته کي او د صلات په منځ کې به ایښي او په 4 کسانو به دا مجمره روانه کړي، میلمه ته وګډېږي به ورسره په لاره چې تا ته خو موږ ډېر لوی اکرام وکړي، عزت وکړي، که نه چې هغوی خوري او ورته یې 1000 ریاله پورې. و سوچ کوه دې ته 25 ریاله باندې د ګډ غوښه ده او په 1000 ریاله باندې دا 1 کیلو سمسیره کړي. وایه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست اكله ولا احرمه. نه خورم او نه حرارم. رشید احمد گنگوی صاحب لیکلی دي وی پیغمبرانه مزاج ته چې سړی وګوري نو په کار دا ده چې دا ونه خوري، ځکه هغه چې طبعا هم نه ده خوړلې، په کار ده چې موږ یې ونه خورو. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك الى اخره عن خالد بن الوليد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأوتي بضب محمود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدوني. په مکه کې زمونږ د قریشو په کلي کې دا شیان نه وله. قال خالد فاشتررت فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر
باب اذا وقعت الفارة في السمن الجامد او الذائب. مولانا صاحب چې کله مګ او منګک وچو غوړو کې جامد او غوړو کې پریوزي قاعده او قانون دا ده چې ګرد و نوا به لري کې باقي غوړي پاک دي چې کم غوړي د مګ او منګک بدن سره لګېدلې دي جامد دي کنه هغه په څمڅې لري کې او باقي پاک او کمائع وي خدای وي کې چې 25 لیټر ټول په مخه پلیت شول اوس به د دې سره څه کېږي د غوړو سره او تیلو سره چې دا خو ډېر زیات دي موږ مذهب دا ده لا یباع ولا ينتفع بشیء نه خرڅولی شي او نه ترېنه نفع ګټه فایده اخیستی شي په یو شي کې هم نجس دي که نه د نجسو غوړو د مردارو تیلو استعمال مطلقا ممنوع حرام امام شافعي او مالک صاحب وایي که تیل مردار شي مګه منګک پکې پرېوځي مائع وي وایي که یو کارخانې والا صابون جوړوي نو هغې صابون کې تیل استعمالوي وایي که دغه مردار تیل په هغې کې استعمالوي خو بشرط البیان چې په چای بیا خرڅوي ورته به وایي چې په دې صابون کې مردار تیل استعمال شوي عیب ده که نه وی بیا جائز ده او که بیان نه کوي نو بیا وی ناروا ده وبه قال حدثنا الحميدي الى اخره قال اخبرني عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة رضي الله عنهم ان فردا وقعت في سن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوا ګرد و نوای لري کوي او باقي خوري قيل لسفيان فإن معمرا يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه بار مې اورېدلی وبه قال حدثنا عبدان إلى عن الزهري عن الدابة تموت في زيت والسمن وهو جامد وغير جامد الفارة أو غيرها قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فقرع ثم وكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله به قال حدثنا عبد العزيز إلى آخره عن ميمونة رضي الله عنه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه باب العلم والوسم في الصورة ګوره مولانا صاحب مبارکه نخانه وسم داغ فی صورت په مخ د حیوان اوس دا بعضې خلک د کلي څاروي ټول په یو ځای وځي څرېدو ته وایي چې یاره بدل نه شي نو څه نخانې خانه غاړه کې واچوي دا خو جایز ده پاتې شو داغ ورکوي چې داغ مې باندې معلوم کړي نو په مخ باندې داغ ورکول حیوان ته حرام دي د مخ نه علاوه باقي بدن مختصر داغ چې ستا او د بل حیوان تمیز ور باندې وشي دا جایز ده خو چې د مخ نه علاوه وي وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنه انه كره ان تعلم الصورة وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تدرى تابعه قتيبة وبه قال حدثنا ابو الوليد الى اخره عن انس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخ لم يحنك وهو في مربد زما ورور پیدا شو مور مې وی چې په منډه حضور ته رسوه چې اول د دوی معدې ته د حضور د خولې مبارکې توکاڼې لاړ شي تهنیک وی چې راغلم حضور مبارک غوجل کې د صدقې حیواناتو د داغونه لګولل باب اذا سبق من غنیمة فدفع بعضهم غنما او ابلا بغیر امر اصحابهم لم توكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم اوس ووره مولانا صاحب تا ته دا وایي چې کله یو قوم غنیمت ونیسي او په هغې کې یو حیوان حلال کړي یا اوښه بغیر د حکم او مشورې د نورو ملګرو نه دا به نه خوړلی کېږي لکه غل د چا د کوره میخه راوباسي حلالی کې ورونو صدقه ده خیرات ده وایي دا به نه خوړلی کېږي ښه اوس که مسروق منهو راغی اجازت یې وکړه چې او زه به زما اجازت ده بیا یې وخورئ یا دا نور مجاهدین را جمع شو چې زه اوس یو بد کړي غولې خوړلي دي او چې هر څه یې کړي زموږ اجازت ده نو بیا یې خوړلي اجازه او بله درېیمه دا ده که د خیرخواهۍ په اراده او جذبه باندې چې یو څاروی مردارېده او د په ښه جذبه باندې حلال که چې مجاهدین خو به یې وخوري
نو بیا خیر د او کده فساد او ضرر په اراده باندې وي بیا هم خوړل ناروا دي وای. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. وبه قال حدثنا مسدد الى عن عباده بن رفاعة عن ابيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال ارنا او عجل ما انهرت ارنا او عجل بس زر تر زر بهون کې شی وګوره الا لك عجلك و چې مردار نشي. وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ضر نصر وحدثوا عن دا مخکې تیر ده کنه چې نوک بنئ او غاخه زکه هغه وجه بیان کړی ده. اما السن فعدم واما الظهر فموت الحبشه وتقدم زرع الناس واساوي المغانم والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا فامر بها فوفيت وقسم بينهم وعدل بعير بعشر شياه ثم نت بعير من اوائل القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فعوده الله فقال ان لهذه البهائم موالد كوابل الوحش. بذا کله بې قابو شي سړي نه لکه د ځنګلي ځناورو بیا ورسره دغسې وکړي چې په څه شي مو ویشته ذبح اضطراري دی. وما فعل منها هذا ففعلوا مثل هذا. باب اذا نت بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله. د یو قوم وخ وتښتېده او بل چا وویشت ما قاعده ولګوله که د خیر خواهۍ په جذبه د خیر په اراده یي چې ځکه نور څه نه نو حلال خو بشي غوښه به یې خرڅه کړي یا خیرات نو خیر د جایز ده د پردي د اجازت نه غیر د هغه حیوان ویشتل او که فساد او ضرر اراده یي نو بیا ناجایز ده. وبه قال حدثنا محمد بن سلام الى عن عباده بن رفاعة عن جده رافع رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنت بعير من الابل قال فرماه رجل بسهم فعبده ثم قال ان لها اوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله اننا نكون بالمغادي والاثار فنريد ان نذبح فلا يكون مدا فقال ارن ما انهر ولټوا هر غشای چې وینه تویي او پاغه حلال معنا ذبح اضطراری ده اسم کنه. وذكر اسم الله فكل غير السن والظهر فان السن عظم والظهر مضى الحبشه. باب اكل المضطر. باب اکل المضطر. ګوره مولانا صاحب منګو تاسو دا ویلو کنه چې په حالت د مخمسه کې اضطرار چې یو سړی دومره وږی تږی ده او حلال ماکول او مشروب نشته که دته څه میلاو نشي مړ کیږي نو با قدر ضرورت چې د مرګ نه ورباندې بچ شي حرام هم خوړلی شي مردار هم خوړلی شي که هغه معقول وي او که هغه مشروبي. تفسیر مظهری شریف کې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم بیا تر اخره فلا اسم علی چې د آیت راغلی ده که تاسو د دې په حواله د استرار په حواله د مخمسې په حواله د استرار او مخمسې د احکامو په حواله تفصیل وګورئ او بیا تفصیل د محرمات لغیر الله وګورئ یا د بت په نوم باندې نظر و نیاز او حرمت یا داسې نور د زیارتونو وغیره ډیر تفصیل چې کړی ده په دې آیات کې تفسیر مظهری کړی بیا وګورئ. بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الى فلا اسم عليه وقال فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لاسم وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أو ذنبا مسفوحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما مهراقا أو لحم خنزير وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. کتاب الأضاحي. مولانا صاحب ظاهری وضحات نه ده یا د ضحایا نه ده یا د اضحیې نه ده یا د ضحیتون نه ده قربانی ته وایي زوحات ساخ ته وایي چونکې عام طور سره قربانی د ساخ په ټیم کې کیږي. زما او ستا مذهب دا ده چې حکم د قربانی واجب او ځکه واجب ده چې دا به اوس دلته تاسو موږ ووایو که نه فصل لربک وانحر صيغه د امر ده والامر للوجوب ټول امامان وایي چې دا قربانی واجب. دویم مواظبت د نبی بدون ترک. حضور علیہ السلام 10 کاله مدینه طیبه کې تیر کړی دي
یو کالم قربانی پریښې نه ده. مواظبت بدون ترک علامه د وجوب. دریم تعامل د امت بدون ترک. د امت او د صحابه او تعامل هم راغلی ده په قربانی بدون ترک باندې، نو دا واجب ده. فلهذا څلورم دلیل زمونږ دا ده چې چا قربانی قبل صلات کړي حضور وی فلیوعد، اعاده کول او قضا دام علامه د وجوب ده. او درې امامان او صاحبین ورته سنت وی. هغه څه وی؟ قال ابن عمر هي سنت و معروف. من وی سنت ثابت بسنت، وجوب په حدیث باندې ثابت ده. او و معروف و امر معروف بین الناس. او د قربانی خبره په تمام امت مسلمه کې مشهوره. معروف دا معنی چې د قربانی مسله په تمام امت مسلمه کې مشهوره ده. نو زما استا په نسبت باندې واجب او د وجوب بلها دلایل دي نور برازي وای. باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنه هي سنة ومعروف به. قال حدثني محمد بن بشار إلى آخره عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا اول چې موږ شروع کول منځ کوو بیا به قرباني کوو. ثم نرجو فننحر من فعله فقد أثاب سنتنا ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. دا په قرباني کې نه حسابيږي. فقال أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة. جزع ویل کېږي د چیلۍ بچی چې د کال نه کمی. د چیلۍ بچی دی ابو برده مخکې لمانځه مال حلال کړی. حضور ورته ویل بل وکوي چې ما سره د چیلۍ بچی د کالي پوره نه ده، خو ما ته د ګډ دوو ګډانو نم ډېر قیمتي ښکاري. وایي زه ته په دې وکړه. دا د خصوصیت ده. تر قیامته پورې د کال نه په کم عمر د چیلۍ بچي باندې قرباني نه کېږي. او یو ګډ د دوان ګډ چې د شپږو میاشتو وي او کال سره پرې د فرق نه کېږي، نو په هغه رواج اورې خو چیلۍ اله. قال اذبح ولا تدري عن احد بعدك. وقال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاه تم نسكه واصاب سنه المسلمين. یعنی د عمل وکړه په سنتو مشترکه او د مسلمانانو له. وبه قال حدثنا مسدد الى اخر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين. باب قسمه الامام الاضاحي بادشاہ څاروي راوغواړي د قربانۍ دپاره او په رعیت تقسیم کړي. بالکل روا ده. حضور ګډان راغوښتي او په صحابه وي تقسیم کوي قرباني په وکړه. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة الى اخره عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضح بها. باب الأضحية للمسافر. پدې توګه مسافر باندې وجوب نشته، کوي نفل ده او په زنانو قرباني واجب ده چې صاحب دین حسابیه. وبه قال حدثنا مسدد الى اخر عن ام عائشه رضي الله عنها. دا روایت ټول په حجۃ الوداع کې تیر ده. ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وحالت بثرفا قبل ان تدخل مكه وهي تبكي فقالت ما لك انا فستي؟ قالت نعم. قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى اوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا عائشه ابي وای دا د څه ده؟ وای دا د قربانۍ او رسول الله د بیبیانو نه کړي. سوال پیدا کیږي چې حضور د بیبیانو له طرفه کړي او نو مور بیبي بیا تاسو ولي کوي چې دا د څه ده؟ مور بیبي ویل چې په مینا کې خو ډېرې قربانۍ نورې هم وشوې. صحابه و اسنه چې دا زمونږ د خپل څاروي نه بل چا رالیږلي. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. یاره د قربانۍ په ورځو کې د سړي شوق غوښې ته ډېر کېږي. اکثره انتظار ونه کې مانځه نه مخکې څاروی حلال کړي. وبه قال حدثنا صدقة الى اخر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه. وې قربان دا داسې ورځ ده چې د سړي خپل هم غوښې ته زړه کېږي او دا ګاونډیان هم غریبانان منتظري چې څوک ورته غوښه راولیږي او زما ګاونډیان ډېر غریبانان دي نو ځکه ما مخکې قرباني کړې ده. وعندي جذعة خير من شاة لحم
فرخص له بذلك فلا ته دا ووایه ما ته خو نه ښکارېږي وعندي جسعه زما سره د کال نه کم د چیلۍ بچی د خیر من شاتی ده که شات ده شاتی به یې که نه ما ته خو نه ښکاري من شاتی لحمن چې دوه غوښن ګډانې دي هغې نه هم راته دا قیمتي ښکاري الله فرخص له في ذلك فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا. وایي دا پته نشته چې اجازت به د دې ابو برده نه غیر بل چا دپاره وي که نه تر قیامته په چیلۍ کې چې د کال نه کمې بل چا دپاره اجازت نشته. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها وقال فتجزعوها. هغه ټول تقسیم کړه په صحابه کرامو باندې. بس جزاکم الله بچی نن به ګزاره وکړو اوس هم زه